مفتي صاحب چې دی موږ شکریه ادا کوو چې هغې اس ټي آی میډیا صوت الاسلام ته چې لغوندې وخت ورکړو دا مفتي صاحب دا وخت چې دی موږ دپاره سره زر دي ځکه چې انتهایي اهم سفر نه راوړو ستړي ستومانه دي اوس به چې دی مخکې هم لکې مرو ته سفر کوي ماشاءالله ډېر تیزۍ سره جمعیت علماء اسلام رکن سازیت چې دی هغې شروع دی نو هغې باره کې چې دی جمعیت کارکنانو ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ جمعیت علماء اسلام دا داسې یو عظیم جماعت ته چې د دې نسبت ډېر لویو لویو علماء کرامو اکابرو ته ده چې دا علم غرونه وو او د تقوا مجسمې وي دومره لوی لوی شخصیات دي که زه یو بزرګ زندگی باندې لږ وخت کې خبر کول غواړم نو نشم کولی دومره لویو خلکو دا جماعت جوړ کړی دی او څه دپاره یې جوړ کړی دی په لنډو الفاظو چې کله دغه جماعت بنیاد ایږدولی شو نو وخت کې په دې بر صغیر پاک و هند کې انګریز غلبه و تسلط و حکمرانی و او هغه چې دین په کوم انداز خراب کړی دا مسلمانانو نه دین په کوم انداز د زندګۍ نه ویستلی ده او مسلمانان څنګه غلامان کړي ول نو زه مسلمان قوم ته دا پیغام ورکول غواړم جمعیت کارکنان خو الحمدلله په خپله د دې میدان شهسواران دي محنت کوي خو عام مسلمانانو ته دا پیغام ورکول غواړم چې دا نن بر صغیر پاک و هند آزاد ده صرف پاکستان نه صرف هندوستان نه بر صغیر پاک و هند جمعیت علماء اسلام جمعیت د برکت نه الله رب العالمین هندوستان پاکستان بنگلادیش چې دا متحده هندوستان و مخکې بر صغیر پاک و هند الله رب العالمین دا د انګریز د ناپاک قدم نه آزاد کړه تسلط نه آزاد کړه او نن مسلمانان دلته ازادي سره په خپل دین باندې عمل کوي نو دا د جمعیت برکات دي په دې وجه باندې جمعیت علماء اسلام ته ډېر خلک دنیا په نظر باندې ګوري خو موږ جمعیت علماء اسلام ته دنیا په نظر باندې نه ګورو چې کوم اکابر د دې بزرګان مشران امیران پاتې شوي دي نن دنیا کې نشته زه مسلمانانو ته دا وایم د هغو زندګي حالات دې وګوري چې څنګه خلک د هغو علم د هغو تقوا د هغو خدمات په هر میدان کې دا څومره اوچت وله نو په دې وجې باندې به ما ټولو مسلمانانو ته پیغام دی چې په دې وخت کې د جمعیت علماء اسلام مرسته او د جمعیت علماء اسلام حمایت کې دی جمعیت علماء اسلام رکنیت سازی مهم کې حصہ والی او دا فارم د پور کې او خپل ځان د علماو په دې جماعت کې داخل کی او دا مسلمان قوم ته مسلمانانو ورونو ته پیغام ورکول غواړم چې ان شاء الله چې علماء کرامو په دې صف کې نو الله رب العالمین به دنیا کې عزت من کوي آخرت کې یو مثال وقتاً فوقتاً جلسو کې هم ورکوم چې ریل ګاډي مخکې انجنې بیا ورپسې ډبې بیا اول نمبر بیا دوم نمبر بیا کمزورې خو چې کم ښار ته او په کم سټیشن باندې دا ریل ګاډی ودرېږي نو صرف انجن نه ودرېږي صرف انجن هلته نه رسي هغه A کلاس او B کلاس او C کلاس چې هغه اعلی او درمیانه او ادنا ټولې ډبې هلته رسي نو که مونږ کمزوري هم یو خو چې د خپلو اکابرینو په مشري کې روان یو انشاءالله نو چې څنګه جنت ته ځي انشاءالله مونږ که وروسته هم یو جنت ته به ورسره درومو نو په دې حوالې باندې زه خپلو ملګرو ته پیغام ورکوم چې خپل جمعیت کارکنان خو تجدید عهد کوي به انشاءالله کوو او عامو مسلمانانو ته دا اپیل کوم چې جمعیت علماء اسلام پر رکنیت سازی مهم کې د بھرپور حصہ واخلي او د دې جماعت ځان فرد وګرځي جز دی وګرځي انشاءالله دنیا کې به عزتمندي آخرت کې به عزتمندي چې څومره کارونه د دین په حواله باندې جمعیت علماء اسلام مخکې کړي دي د تحفظ او د اشاعت او په دغه ملک اسلامي نظام پر کوم جد و جهد او مهنت او قرباني ورکړي دي انشاءالله دغه څه لګیا دي مختبه ورکړي ډیر خلک دا ټکی کوي چې اسلام نه راغی اسلام راغلی دی الحمدلله خو موږ هغو خلکو ته دا وایو چې اسلام په لاره کې رکاوټ څوک دي ملا رکاوټ ته که دا نور خلک رکاوټ دي دا سوال دی هغو نه وکړي چې اسلام په لاره کې څوک رکاوټ دي هغو ته دې ووایي چې اسلام په لاره کې رکاوټ ولې موږ ته دې داسې نه وایي چې اسلام ولې نه راغی علماو په زندگی کې شخصي طور باندې اسلام موجود ده او په اجتماعي طور باندې د اسلام پیغام قوم ته ورکوي په هر کار کې عام مسلمانانو سره جمعیت علماء اسلام چې کوم قسم مشکل راځي میدان کې ولاړي او د قوم مرسته کوي ملاتړ کوي او د دین په حواله د قوم خدمت کوي نو په دې وجه باندې
ټولو مسلمانانو نه درخواست ده چې جمعیت علماء اسلام هم کې. ملاتړ دی وکړي، حمایت دی وکړي او اقتصادي مهم کې د پرپور حصه واخلي او موږ کارکنان خصوصا چې دې پیغام کور ته ورسوي